كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ورنو، انسان سے دنیا ته راغلی د دې لپاره چې الله رب العزت راضي. کله چې الله رب العزت راضي سي، بیا په دنیا کې الله رب العزت انسانیت ته خوشحالیانې ورکوي. په انسانانو باندې د خپل رحمت دروازې خلاصې کړي او همیشه په انسانیت باندې د الله رب العزت رحمتونه راوړي. هر قسم مصیبتونه تکلیفونه الله رب العزت دیو انسانانو نه چې الله رب العزت یې راضي کړی، الله رب العزت یې په خپل حفاظت کې له هر قسمه مصیبتو او مشکلاتو، هغه مالی مشکلات دي که جاني مشکلات دي، الله رب العزت یې په خپل حفاظت کې ساتي. لیکن کله چې انسان نافرمانه سي، کله چې انسان نه الله رب العزت خفه سي، کله چې د انسان نه الله رب العزت ناراضه سي، بیا الله رب العزت په دې انسان باندې تکلیفونه را نازل کړي. دغه انسانان الله رب العزت په مختلفو مصائبو کې، مختلفو حوادثاتو کې، مختلفو تکلیفو کې دغه انسان گرفتار سي. او دغه په دنیا کې چې الله رب العزت په مختلفو مصائبو کې انسانیت گرفتار کی او مختلف حوادثاتو کې گرفتار ای، مالی مشکلات دي، جانی مشکلات دي، حوادثات دي مختلف. دې وجه نه الله رب العزت انسان په دې کې ورځي سي انسان ګرځي دی الله رب العزت طرف ته رجوع، الله طرف ته مخ واړوي، دی الله رب العزت رضا طرف ته دی متوجي سي، الله رب العزت راضي. نو انسان سي په دنیا کې الله رب العزت راضي کی او انسان په خوشحالي زندگی الله رب العزت دغه انسان نصیب. کله چې انسانیت الله رب العزت ناراضول شروع، د الله رب العزت په نافرمانی باندې عمل شروع کی انسانیت، بیا به الله رب العزت ناراضه سي او د ناراضگی سبب بدای الله رب العزت په مختلفو حوادثاتو کې انسان گرفتار، مختلف تکلیفونه، مختلف مصائب، مختلف حوادثات انسان ولدغه سره مخامخ. په دې آیت کې الله رب العزت دې تذکرہ کړی، دوه آیات ما تلاوت کړی، یو د سورۃ نور، یو د سورۃ شورا ده او یو د سورۃ روم. په دې دواړو آیاتو کې الله رب العزت دې طرف ته اشاره کړې ده چې کله زه ناراضه سم انسان د ما نافرمانی انسانیت شروع، د ما د حکم نه سرغړونه انسانیت شروع کی، بیا انسان په مختلفو حوادثاتو کې گرفتار، او دغه انسان چې په مختلفو حوادثاتو کې د خپل ګناهونو وجه مبتلا دی، د دې وجه دا ده چې انسان د الله رب العزت طرف ته متوجه سره خپل ګناهونه مخ واړوي، د خپل ګناهونه د الله رب العزت په دربار کې مغفرت طلب کړي. الله رب العزت په بیا د زندگی او خوندونه د زندگی، راحت د زندگی، هغه تکلیفونه به درنه لري کې الله رب العزت په زندگی کې خوشحالیانې ده. الله رب العزت فرمای: وما اصابكم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم. هر هغه مصیبت چې تاسو ته رسیږي دغه د تاسو د لاسو کړل،
دا د تاسې د افعالو له وجې رسېږي، د تاسې د اقوالو له وجې رسېږي. موږ او تاسې پښتانه یایي چې څه کرې هغه به ریبې. نو کوم کار چې د په دنیا کې وکړو د هغه صله به یا خو په دنیا کې درته میلاویږي یا به الله رب العزت په آخرت کې درکوي. روایاتو کې راځي او قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایلی چې کافر په دنیا کې نیک اعمال کی لیکن په الله رب العزت باندې ایمان نه نو د دغو نیکو اعمالو صله الله رب العزت په دنیا کې ورکړي، خوشحاله زندگی تیروي، مال وافر مقداري، مصیبت نه تکلیف نه د خپلې خوښې زندگی تیروي، دی خوشحاله وي. لیکن د مسلمان زندگی به دغسې نه وي. مسلمان که نافرمانی وکړي د الله رب العزت دغه نافرماني له وجې به د انسان ته په دنیا کې تکلیف رسېږي او دغه تکلیف چې مسلمان ته رسېږي دغه تکلیف له دې وجې رسېږي مسلمان ته دغه مصیبت مالی مشکلات جاني مشکلات انسان ته ورسېږي. الله رب العزت هغه ګناهونه چې الله رب العزت نافرمانی انسان کړې ده، انسان خپل جسم ګنده کړی ده، خپل روح یې ګنده کړی ده. الله رب العزت د دغو مصیبتو تکلیفو په وجه سره هغه ګندګي صفا کوي چې دی د الله رب العزت طرف ته متوجه شي او مغفرت طلب کړي. دغه انسان په دنیا کې مصیبت وګالي او بیا د دغو ګناهونه دی په دنیا کې پاک شي او الله رب العزت جنت ته داخل کړي. مصیبت په وجه سره انسان د ګناهونه معاف کیږي، لیکن هغه انسان شرط دا دی چې مسلمان. نو الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایلی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. کوم مصیبت کوم تکلیف چې تاسو ته په دنیا کې رسېږي دا د تاسو د لاسو له وجې رسېږي، د تاسو د کړنو له وجې تاسو ته رسېږي، د تاسو د افعالو او اقوالو له وجې تاسو ته رسېږي. ویعفو عن کثیر. او ای انسانان، هر انسان چې ګناه وکړي الله رب العزت یایي زه هغه ته سزا په دنیا کې د هغه پوره سزا نه ورکوم، د هغه پوره بدله نه ورکوم. ویعفو عن کثیر، اکثره ګناهونه یې زه دغسې درته معاف کړم بغیر د سزا. کچیرې الله رب العزت مواخذه د انسان سره وکړي په دنیا کې چې به هر ګناه دې رانیسي. هر انسان د ځان ته متوجه شي په ورځ کې څومره ګناه انسان، نو یو ژوندی ساری به په دنیا په سر باندې پاته نشي. دومره مصائب به الله رب العزت د ګناهو د کړلو په وجه په انسانیت باندې رانازل کړي چې هر انسان به هلاک شي، تباه و برباد به شي. د الله رب العزت د دغو مصیبتو له وجې د دغو تکلیفو له وجې الله رب العزت یایي د دغو ګناهو کومې سزاګانې چې دي اکثره خو یې زه درته معاف کړم، اکثرو باندې دې زه نه نیسم، لیکن بعضې مصائبو باندې بعضې هغه ګناهو باندې دې زه د دې وجې ونیسم چې ته د الله رب العزت طرف ته رجوع وکړې، مغفرت طلب کړې، خپلو ګناهونه د الله رب العزت په دربار کې توبهګار شي، توبه وباسي، الله رب العزت ته راځي، واپس شي د الله رب العزت دین طرف. بل آیت کې الله رب العزت فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر. په وچه او په دریابو کې چې کوم فساد پیدا شو په زمانه کې، په یوه زمانه کې په وچه کې هم فساد ده لکه نن سبا، په دریاب کې هم فساد ده لکه نن سبا، هر طرف ته فساد او فساد. الله رب العزت فرمایي د دې سبب دا ده بما کسبت ایدی الناس، چې دغه فساد د انسانانو د لاسو له وجې واقع شوی. ما خو په دنیا باندې عدل او انصاف خپروړی، ما خو د دنیا ته د انسانیت د اصلاح لپاره انبیا رالیږلي وو، انبیاو د خپل قوم اصلاح کړې وه، لیکن د انبیاو د تګ نه وروسته انسانیت فساد شروع. د فساد له وجې الله رب العزت یایي دې په قسمه قسمه مصیبتو کې مبتلا شو. کوم قدم چې اخلي هغه د مصیبت سره مخامخ کیږي، په کوم طرف چې روان شي هغه دی د تکلیفاتو سره مخامخ کیږي، دی د غمو سره مخامخ کیږي. او دغه غم او تکلیفونه مصیبتونه الله رب العزت فرمایي بما کسبت ایدی الناس، دا د انسانانو د لاسو له وجې. انسان په خپله باندې دغه مصیبتونه ځان لپاره پیدا کړي دي او دغه مصیبتونه په دنیا کې دی ګالي. لیذیق بعضهم، الله رب العزت فرمایي دغه مصیبتونه مې د دغه وجې انسان ته پیدا کړي او انسان یې ورسره مخامخ کړی دی. لیذیق بعضهم الذي عملوا، د دې له وجې چې دغه انسان کوم عمل په دنیا کې کړی دی د هغه بعضې سزاګانې په دنیا کې درته میلاو شي. بدعملي ده، حرامخوري ده، حرامکاري ده، د الله رب العزت نافرمانی ده. انسان په دنیا کې الله رب العزت بعضې سزاګانې د انسان ته په دنیا کې ورکړي د دې وجې نه چې دغه عمل دغه د الله رب العزت نافرماني ده په دنیا کې کړې ده. لعلهم یرجعون،
الله رب العزت فرمایي دغه سزاګانې په دنیا کې د دې وجې درکوم انسان لعلهم يرجعون چې واپس شي الله رب العزت ته. دا الله رب العزت انسان ته تنبیه ورکوي، خبردار کوي چې انسان د الله رب العزت طرف ته راجع شه، د الله رب العزت د دین نه مه غافله کېږه، د الله رب العزت نافرماني مه کوه، په دنیا کې بې حیایي مه خپروه، بې حیا کارونه مه کوه، داسې کار مه کوه چې د الله رب العزت د ناراضګي سبب ګرځي. چې کله الله رب العزت دې ناراضه کړو، داسې افعال اقوال دې وکړو، داسې کار دې وکړو انسان چې الله رب العزت ناراضه شي، بیا الله رب العزت په دنیا کې انسان ته سزا ورکړي او دغه سزا له دې وجې ورکوي چې انسان بیرته د الله رب العزت طرف ته رجوع وکړي، بیرته د الله رب العزت طرف ته واپس شه، د الله رب العزت په دین باندې عمل وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، ابن ماجه دغه حدیث راوړی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي یا معشر المهاجرین، اے د مهاجرینو ټولیا، اے مهاجرینو خلکو یو خبره وارو، پنځو شیانو نه ځان وساتئ او زه پناه غواړم چې الله رب العزت دې دغه پنځه شیان په تاسې کې نه کړي پیدا. نبی علیه الصلاة والسلام مهاجرینو ته فرمایي اے مهاجرینو د پنځه شیانو نه ځان وساتئ او زه د الله رب العزت په دربار کې پناه غواړم چې دغه پنځه شیان د خدای پاک نه پیدا کړي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله دغه پنځه شیان په یو قوم کې پیدا شو نو هغه قوم به هلاک کیږي. اول هغه په پنځو شیانو کې نبی علیه الصلاة والسلام څخه پناه غوښتې ده، د بې حیایي، زناکاري، لواطت، بدنګاهي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي که چیرې دغه بې حیایي په یو قوم کې پیدا شو، الله رب العزت په دې باندې په دنیا کې یو عذاب را نازل کړي د طاعون په شکل. داسې بیماریانې به په دې قوم باندې راولي چې هغه به په مخکې قومو کې نه وي. نن سبا څنګه بیماریانې، هارټ اټیک بیماري ده، بلډ پریشر، شوګر، کرونا بیماري تېره شوه، مختلف امراض په دنیا باندې وختن په وختن را روان دي د الله رب العزت له جانب نه. ولې بې حیایي په دنیا کې عام شوې، یو کلی، یو کور، یو لاره، یو کوڅه داسې محفوظه نه ده چې په هغې کې بې حیایي سره عام نه کېږي. په هر علاقه کې بې حیایي عام ده، تر دې پورې چې بې حیایي باندې خلک فخر کوي، بدکاري وکړي یو انسان بیا په خپل مجالسو کې، خپلو ملګرو په مجلسو کې د هغه تذکره کړي، په فخر او په غرور سره په خبره کړي، دغه بې حیایي نه وه. نو نبی علیه السلام فرمایلي دي چې یوه بې حیایي ده چې کله بې حیایي په یو قوم کې پیدا شوله، نبی علیه السلام فرمایلي چې الله رب العزت په مختلف امراض پې مسلط کړي. داسې امراض به الله رب العزت په دې قوم کې پیدا کړي، هغه امراض، هغه بیماریانې به په مخکې قومو کې نه وي. دوم نمبر نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله په یو قوم کې د یو قوم په تاجرانو کې په ناب او تول کې کمی پیدا شي، کمی پیشي دوکه‌بازي شروع شي، تجارت کې دوکه شروع شوه، ناب تول کې کمای شروع شوه. نبی علیه السلام فرمایلي چې الله رب العزت معاشي تنګي په قوم باندې مسلط، تنگدسته وي کې باوجود د دې نه چې دنیا به زیاته وي لیکن تنگدستي به الله رب العزت په دې قوم باندې راوړي او الله رب العزت په دغو خلکو باندې ظالمان حکمرانان مسلط، ظلم به له دوی سره کوي، له دوی سره به انصاف نه کول کېږي. حکمران بې ظالمي ځکه دوی به په خپله باندې ظلم په خپلو ځانو باندې کوي، دوی به په خپله عدل او انصاف نه کار نه یې اخیستی، نو الله رب العزت په ظالم حکمران کې مسلط، بیا به د قوم سره ظلم، بیا به د قوم سره بې انصافي کوي، بیا به د قوم سره تجاوزات کوي، هغه قوم به ذلیله کوي، قوم ته به خپل حق نه حواله کوي، ځکه د قوم تجاوز کړی دی د خپل ورور مسلمان سره. دریم نمبر نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله یو قوم زکات ورکول پرېږدي، الله رب العزت به په دې قوم باندې عذاب را نازل کړي د باران د بندولو وصورت. بارانونه به الله رب العزت په دې قوم باندې بند کړي، فصلونه به راشنه کېدل الله رب العزت ناقص کړي، ختم کړي، کمزوري به کړي. هغه فصلونه چې مخکې به رازرغون کېدل او وافر مقدار به انسانیت ته او د الله رب العزت حیوانات او د مخلوقاتو ته ملاوېدل، هغې کې به کموالی پیدا شي. الله رب العزت به دغه قاصالي په دغو خلکو باندې راولي چې چا زکات ورکول به. او نبی علیه السلام فرمایي که الله رب العزت په حیواناتو باندې رحم نه کولی، یو څاڅکی له اسمانه چې نه و رانازل کړی.
دغه خلکو ته دومره سخت عذاب په دنیا کې ورکړی وای چې د اسمان له طرفه به یو قطره څاڅکی نه ورغلی، لیکن الله رب العزت په نورو حیواناتو باندې رحم وکړي. هغو لپاره الله رب العزت له اسمان نه باران را نازل کړي چې هغو لپاره واښه راشنه سي او هغه حیوانات دي. څلورم نمبر نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم قوم د نبی علیه الصلاة والسلام او د الله رب العزت په وعده باندې پیمان پوره نه کړي او د هغې وعدې مخالفت وکړي، موږ تاسې لا اله الا الله محمد رسول الله وي. د دې مطلب دا ده چې د خدای او د پیغمبر سره موږ او تاسې دغه وعده په دې کلمه کې کړې ده چې خدای د تا هره خبره به منم، د پیغمبر په طریقه باندې به ځم. دغه هر مسلمان چې دغه کلمه ویلې ده دغه وعده ده. دغه وعده چې کوم مسلمان پوره نه کړله په دغه وعده کې یې نقصان وکړو، دغه وعده یې ناقصه کړله. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي زه به داسې خلک پرې مسلط کړم. الله رب العزت فرمایي داسې خلک به پرې مسلط کړم چې هغه خلک به له دوی نه د دوی حقوق سلب کړي، د دوی حقونه به ترې وشي، له دوی سره چې کوم اشیا دي، کوم د زندګي اسباب دي، هغه به ترې واخلي. لکه نن سبا په زبردستي سره د یو انسان نه مال اخیستل کېږي، د بجلي د بیل په شکل، د ګیس د بیل په شکل، مختلفو ټکسو په شکل کې د مسلمانانو نه مال په زور باندې اخیستل کېږي. دغه د الله رب العزت عذاب ده په انسانیت باندې، انسان نافرمانه شوی. پنځم نمبر نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله حکمرانان ظالمان سي، حکمران د الله رب العزت او د نبی علیه الصلاة والسلام په طریقو باندې فیصله نه کړي، د الله رب العزت په کتاب باندې فیصله نه کړي، نو په یو قوم کې، په یو علاقه کې، په یو مملکت کې به اختلاف پیدا کړي. نن په قوم کې اختلاف، نن په هر یو پارټۍ کې د بلې پارټۍ سره اختلاف. ولې؟ وجه دا ده چې حکمرانان د الله رب العزت په کتاب باندې فیصله نه کوي، د خپلې رایې د خپلې خوښې مطابق چې کوم ذهن دی جوړ کړی او کوم د دنیا د ګټې لپاره دی کومه فیصله منتخب کړي هغه فیصله کوي. د الله رب العزت کتاب پرېښودل شوی. نو الله رب العزت پیغمبر فرمایي چې دغه پنځه شیان په قوم کې پیدا شي، پنځه قسمه عذاب به الله رب العزت پرې مسلط او دغه عذابونه نن سبا موږ او تاسې په سترګو او دغه پنځه سره شیان په دې قوم کې موجود شوي دي. نن سبا په هر علاقه بې حیایي سره عام، ناب تور کې کمی سره عام او فخر مولمان دې زیات کړل، ظلم او زیاتی سره عام، عادلان بادشاهان نسته، ظالمان بادشاهان الله رب العزت مسلط کړي. دغه ټول عذابونه الله رب العزت نن سبا په انسانانو باندې مسلط کړي د وجه د دې نه چې دغه پنځه اشیاء په دنیا کې موجود. نو دغه معاشي تنګي یا دغه نن سبا چې انسان تنګ د خپلې زندګي نه، وجه دا ده چې انسان د الله رب العزت د دین نه غافله شوی، د الله رب العزت د دین نه مخ اړولی ده. نو الله رب العزت دی په مختلفو مصائبو کې گرفتار کړی. مالدار ته خوشحالي نشته، مالدار ته زیاتې پیسې ګټي، لیکن د زندګي اسباب، د زندګي هغه ضروریات یې دومره زیات دي، هغه ډېر مال هم د ده لپاره نه کافي. هر انسان په خپله زندګي کې تنګ، که مالدار ده که غریب، که وزیر ده که امیر ده، که بادشاه ده که فقیر ده، په خپله زندګي کې تنګ. وجه دا ده چې د الله رب العزت نافرماني شروع شوې. په دې آیت کې الله رب العزت تذکره دې کړې ده چې کله د الله رب العزت نافرماني شروع شوه، الله رب العزت په دې نافرماني په وجه سره په وچه او په دریاب کې فساد پیدا او دغه وجه به دغه دې فساد چې انسانیت په دې الله رب العزت د احکاماتو نه مخ اړولی، انسانیت په دې الله رب العزت په احکاماتو باندې عمل. کله چې انسان د الله رب العزت په دین باندې عمل شروع، بیا الله رب العزت هر قسمه دروازې د نعمتو ورته خلاص، راحت او خوشحالیانې ورته خلاص. موسی علیه السلام کتابو راخیست، یو ورځ الله رب العزت په دربار کې د الله رب العزت نه سوال وکړ: ای موسی، ای الله رب العزت، د تا د ناراضګي او د تا د خوشحالي علامات شی دي، موږ ته به څه پته لګېږي چې الله رب العزت ته خوشحاله یې او ته ناراض یې. موسی علیه السلام ته الله رب العزت وفرمایل: ای موسی، د ما د ناراضګي هم درې علامې دي او د خوشحالي مې هم درې علامې دي. موسی علیه السلام پوښتنه ورنه وکړه: ای الله رب العزت، علامې د ناراضګي دي کومې ځینې؟ الله رب العزت ورته وفرمایل: ای موسی، کله چې زه په خلکو باندې ظالمان حکمران مسلط کړم نو پوه شه چې الله رب العزت ناراضه. دغه علامه دې دې ده
سکل ظالم حاکم ظالم بادشاہ په یو قوم باندې مسلط سي چې دې باندې کوشش دا قوم دی الله رب العزت نافرمانه ده الله رب العزت یې خبر ځکه دغه ظالم حاکم الله رب العزت په مسلط کړی. دومره علامه ده چې الله رب العزت وفرمایل چې دومره علامه د ناراضګي مې دا ده چې بارانونه به بې وخته وروم په وخت باندې به باران نه و. زه چې کله ناراض سم خپل بارانونه به بې وخته وروم په داسې وخت کې به وروم چې فصل پوخ سوی فصل به تباه شي. کوم وخت چې باران ته ضرورت وي کاڅالي به راورم باران به نه و. درېیمه وجه الله رب العزت دې ناراضګي سي ذکر کړ. الله رب العزت ورته وفرمایل چې درېیمه وجه دا ده چې زه مال بخیلانو خلکو ته مال به بخیل سړي ته میلاو سي د بخیل په اکاونټ کې به دومره پیسې پرتې دي چې جیول بیا نه وي. هر بینک کې به ځان لپاره ځان ته اکاونټ خلاص کړی مال جیول بیا نه وي مال بیا خښ کړی مختلفو ذرایعو کې به مال جمع کړی لیکن هغه مال به د الله رب العزت په لاره کې نه لګوي. تنګدستي به راشي په قوم باندې تنګدستي له وجې په مختلفو مصائبو کې ګرفتار شي نو مال به یو بخیلان به په دنیا کې ډېر چې څومره مالدار دي دا به ټول بخیلان. نو الله رب العزت موسی علیه السلام ته وفرمایل چې د ما د ناراضګي دغه درې علامې کله چې زه ناراض سم الله رب العزت فرمایي بادشاهان بس کمکل خلق ظالمان خلق داسې خلق کمه چې هغه به په بادشاهي نه نیسي. دومه علامه بارانونه به بې وخته وروم. درېیمه علامه مال به بخیلانو ته موسی علیه السلام الله رب العزت په دربار کې سوال وکړو خدای پاک د خوشحالي د کومې علامې الله رب العزت ورته وفرمایل ای موسی کله چې زه خوشحاله سم له خپلو بندګانو کله چې بندګان د ما عبادت شروع کړي د ما معرفت شروع کړي د ما تعریف شروع کړي او د بندګانو نه زه خوشحاله سم بیا د ما درې علامې په دغو خلکو باندې به حاکمان عقلمند او عادلان حاکمان مقرر کړم چې دوی ته به خپل حقوق ورکړي د دوی سره به ظلم نه کړي د دوی سره به زیاتی نه کړي عادل حاکم به بې مقرر بادشاه به داسې بادشاه ورکړم نرم دل به نرم مزاجه به خوشحاله ساتونکی به خپل رعیت ته به خپل حقوق په صحیح انداز سره ورکړي. او دومره علامه د خوشحالي مې دا ده باران به په وخت باندې کېږي کله چې فصلو ته ضرورت دي انسانانو ته ضرورت دي د باران د راورېدلو الله رب العزت یې په یو وخت به بارانونه راوړي فصلونه به سرسبز و شاداب په خپل وخت به فصلونه پخېږي. درېیمه علامه د خوشحالي د ما دا ده الله رب العزت ورته وفرمایل چې مال به سخیانو ته مال به سخیان بیا د الله رب العزت په فقراو کې د الله رب العزت په دربار کې د الله رب العزت په دین کې د الله رب العزت په رضا کې به خپل مال خرج کړي. دغه درې علامې مې د ناراضګي دي او دغه درې علامې مې ناراضګي. نو محترم ورونو نن سبا یو بل طرف ته د انسان هغه ټول علامات دي الله رب العزت د ناراضګي موجود باران بې وخت ظالم حکمران مال اکثر چې موجود ده د بخلاو سره او دغه تنګدستي او د دغه مصیبت نه چې انسان وځي هغه لپاره الله رب العزت قرآن مجید کې تذکره کړې چې کله انسان ته د دغه تنګدستي د دغه مصیبت نه ځان ایستل غواړي د دې طریقه الله رب العزت قرآن مجید کې ذکر کړی استغفروا ربکم انه کان غفارا استغفار وکړه. په تیرو ګناهونو باندې چې انسان تا کړی ده ګناهونه دې زیات کړي دي انسان په تیرو ګناهونو باندې الله رب العزت په دربار کې توبه وکړه الله رب العزت په اخلاص باندې توبه وکړه. کله چې په خپلو ګناهونو باندې توبه وایستله الله رب العزت فرمایي یرسل السماء علیکم مدرارا بیا به آسمان له طرفه چې په تا باندې داسې بارانونه را نازل سي په وخت باندې به بارانونه بهترین بارانونه مدرار ویل کېږي داسې تاسې هغه لکه یوه ناوه چې اوبه را بهیږي تېر داسې لیکه باندې را روانې دې ته مدرار ویل کېږي. داسې زبردست بارانونه به را نازل کړم خاکساري به ختمه سي غربت به ختم سي فقر به ختم سي الله رب العزت یې په وخت بارانونه را نازل کړي. ویمددکم باموالکم او الله رب العزت فرمایي مالونه به هم زیات کله چې تاسو توبه وکړله الله رب العزت طرف ته رجوع وکړله د تاسې مالونه به زیات کړم وبنین او د تاسې په اولاد کې به برکت درته ګزار کړم د تاسې اولاد به د تاسې فرمانبرداره وګرځوم
د تاسې اولاد به د تاسې لپاره د سترګو یخوالی وګرځوم، نافرماني به بیا نه کوي. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا، دنیا به جنت درته وګرځوم، دنیا کې به قسمه قسمه نهرونه درته جاري کړم، دنیا کې به ټول سهولیات درته موجود کړم. لیکن دغه هلته میلاویږي چې کله انسانیت د الله رب العزت طرف ته رجوع وکړي. په تېرو ګناهو باندې د الله رب العزت نه مغفرت طلب کړی. کله چې په تېرو ګناهو باندې انسانیت د الله رب العزت نه مغفرت طلب کړ، بیا الله رب العزت د دغو نعمتو وعده کوي. بیا به په وخت وخت بارانونه، مال کې به وافر مقدار مال به الله رب العزت انسانانو ته، اولاد کې به برکت، اولاد به د سترګو د یخوالي ذریعه وګرځي. الله رب العزت په دنیا کې قسمه قسمه نهرونه جاري. کله چې انسان نافرمان شي، بیا الله رب العزت په دغو نعمتو کې کموالی کوي. حضرت مولانا یوسف کاندیلوی رحمه الله هندوستان کې یو لوی عالم دی. دته یو وخت کې خلک راغلل چې کاڅالي شروع شوله، فقر راغی، حکومت ظلم شروع کړی ده، حکومت د عوامو سره زیاتی کوي. ته موږ ته یو داسې خبره وکړه چې په هغه باندې عمل وکړو او د حکومت په خلاف باندې مظاهره وکړو که نه وکړو، څه طریقه موږ دپاره وضع کړي، څه طریقه اختیار کومه طریقه باندې موږ روان شو چې د حکومت په خلاف باندې قدم واخلو او دغه حکومت د موږ لپاره د موږ کوم حقوق چې دي هغه موږ ته حواله کړي، موږ سره ظلم نه کړي، موږ سره زیاتی نه کړي، د موږ چې مال د ټکس په شکل کې دوی په زبردستي سره نه اخلي. مولانا یوسف رحمه الله ورته وفرمایل چې ای خلک، دغه اشیا د دنیا او د دنیا انسانان دا د الله رب العزت د تلې دوه بلړۍ دي، دوه خواوې دي، په تله کې دوه خواوې دي. یو کې تیږه کېښودل کېږي، په یو کې هغه شی چې تلل کېږي. یا دغه د تلې دوه بلړۍ دي. کله چې انسان د الله رب العزت مقرب سو، د الله رب العزت په نسبت نظام قیمتي کویا، بیش قیمت سو، د الله رب العزت عبادت یې وکویا، د الله رب العزت رضا یې په دنیا کې طلب کوله، نو دغه انسان وزني سي. کله چې انسان وزني سي، اشیا سپک سي، نو اشیا به خپله بې قیمته سي، کمزوري به سي، قیمت به کم سي. لیکن کله چې انسان نافرماني شروع کړله، د الله رب العزت د دین عداوت یې شروع کړه، د پیغمبر طریقې یې نه کړې اختیار، دغه انسان د الله رب العزت په نظر کې سپک سي. چې سپک سي، هغه اشیا درانه سي، هغه اشیاو قیمت بیا زیات سي. مطلب دا وایي چې تاسې د الله رب العزت نافرماني پرېږدئ، یا د الله رب العزت عبادت طرف ته متوجه سئ، د الله رب العزت احکامات عملي کړئ، د الله رب العزت قرب پیدا کړئ، الله رب العزت رضا کړئ، شیان به پخپله الله رب العزت ارزان. لیکن کله چې انسانیت د الله رب العزت نافرماني شروع کړي، بیا الله رب العزت اشیا اټومیټک اشیا قیمت پیدا کړي، اشیا وزني سي، اشیا بیش قیمته سي، د انسان قیمت کم سي. نن د انسان قیمت کم، په هر موړ باندې انسان قتل کېږي، کم یې څوک نشته. مختلف حوادثات د انسان سره کېږي، مختلفو جیو کې انسانیت په قتل باندې رسېږي، پوښتنې وړ څوک نشته، انسان بې قیمته ده. وجه دا ده چې انسانیت د الله رب العزت نافرماني شروع کړې. نو محترمو ورونو، باید موږ ټول مسلمانان د الله رب العزت په دربار کې توبهګار شو، د الله رب العزت کور ته راغلي په اخلاص باندې توبه وباسو. الله رب العزت څومره ګناهونه چې په مخکې رامانه شوي دي، هغو توبهګار یم. آینده الله رب العزت دې ما داسې زندګي نصیب کړي چې د تا د احکاماتو مطابق او د نبي علیه الصلاة والسلام د طریقې مطابق کله چې انسان دغسې زندګي تېره کړي او الله رب العزت ته توبهګار شي، بیا به الله رب العزت د خپلو رحمتو دروازې خلاصې کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله.